से बेरोज़गारी भी बिल्कुल रोज़गार नहीं हुई और कारोबार की बरकत नहीं हुई या मतलब रोज़गार भी खो गाहक ډېر ناراضي او مطلب فایده ورته ډېره نه کېږي. بعضې ملګري داسې هم وي چې هغې وایي مونږ څه ګټو هغه باندې نه پوهېږو چې مونږ څونه پیسې ګټلو څونه راغلو څونه لاړې. نو دغسې مسلې نن سبا ډېرې بې انتها زیاتې دي. نو د روزګار باره کې څنګه بعضې ملګري مسافر وروڼه داسې وي چې هغې کالو کې چې یاره مونږ په میاشتو میاشتو په دیره کې ناست یو زمونږ هېڅ قسم مخې نه کلاویږي او کفیل سره هم دغسې لانجې دي. نو دغه عمل ضرور وکړئ انشاءالله فایده به ملاویږي. هر ځای کې به ستاسو مخې کلاوي، هر ځای کې تاسو ته به دروازې کلاویږي. هر کس به ته وایي چې راځه مونږ سره کار وکړه، مونږ سره کار وکړه. انشاءالله خوندور عمل دی، بهترین عمل دی، زبردست عمل دی. عمل چې کوم دی هغه الفاظ دی، هغه الفاظ ویل دي او ډېره فایده کوي. الحمدلله په هر څیز کې فایده کوي. که چا روزګار نه وي، که چا اولاد نه وي، که چا داسې مخې بندېږي، چا داسې وي مطلب نوکري ورته نه ملاویږي. نو ډېرو څیزونو کې دا کار کوي. او وظیفه دا ده اول و اخر ته 11 کرته درود شریف ویل دي، درود ابراهیمي، او 314 کرته دا وظیفه کول دي. یا فتاح الذي فتح كل ابواب، یا فتاح الذي فتح كل ابواب، دا ویل دي او دا اتر باندې اسمان دمول دي او دا هغه ځان باندې بیا لګول دي او دا وظیفه کوه چې خدای پاک زما څونه مخې بندې دي، خدای پاک زما روزګار کې مخې بندې. څه دپاره کوم سړی کوي انما الاعمال بالنیات، نیت پکې د هغه څیز کوئ انشاءالله تاسو ته به ټولې مخې کلاویږي. او خوندور عمل دی، بهترین عمل دی. خصوصا مسافر ملګري دا عمل وکړي یا هغه ملګري چې بالکل په کور ناست وي، هېڅ قسم مخې نه کلاویږي، ذهن ته څه نه راځي یاره د کوم کار شروع کړم، کوم کار ته مې زړه ولګي ورسره. نو دا عمل هر هغه ملګري شروع کړي انشاءالله فایده به ضرور ملاویږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.